عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور سجاد علي او تاسو ګورئ علم نیوز. کتونکو زه نن موجود یم د کلپاڼۍ کې د ولایت شاه باچا سره چې کوم د هغو زوی مخکې لږ بیمار و. الله پاک دې وبخي، هغه اوس په دې دنیا کې نشته. الله پاک دې هغه جان چې دی نو هغه ښایسته کړي. او بله خبره دا ده چې ډېر زیات خفه شوم چې دا خبره مې واورېده. بیا مې دو سره رابطه مو کړه. زموږ په دې بار ملک یو ملګری دی او هغه ډېرې زیاتې منډې تړلې وې. مونږ چې کوم لومبی ویډیو کړی وه د هغې نه پسې ډېرې منډې تړلې وې. هغه له د دوی دپاره ډېرې زیاتې چاندې وکړې په دې روګرځېد. چا 10 ریاله، چا 100 ریاله، چا چې څومره وسه کېده نو هغو خپل امداد چې دی هغه د دوی ماشوم دپاره کړی دی. او اوس د دې مشر نه به تپوس کوو چې به ده باندې اوس قرضه څونه ده. زوی خو زما له خیر سره ستاسو په چاندو، ستاسو په امدادونو باندې او ستاسو په منډو بدلو باندې دا دومره ورځې علاج ښه ښکلی وشو. اوس څه د پاسه زما خیال دی 2,15,000 روپۍ لکه ما قرضې کړي دي او نه بل نه مې راغستې دي. خدای به خلاص کړي. ستاسو په امداد باندې به دا الله به چې تاسو به زما سره امداد کوئ دا به په دغې طریقه خلاصېږي. نور زما څه وسیله نشته چې په دغې طریقه باندې لکه به کېږي که نه. او بس جو د هغه به پوره وه او د خدای مال او خدای پاک جو هغه زما پې لک لک شکر دی. کوم ملګري چې تا له چانده کړله تا سره وخت په وخت رابطې کړي دي نوم یې مه اخله او د هغه باره کې بس هغه خو بس جو الله دې خوشحاله کړي، خدای دې عزت وکړي، خدای دې له ډېرې ورکړي. هغه زما دپاره غټ امدادونه کړي دي، د دې نه مخکې را سره هم کړي، اوس یې را سره هم بیا وکړل وادېرېدو. او خدای دې خوشحاله کړي، خدای دې عزت وکړي، خدای دې کامیاب کړي. نو ځکه چې هغه زما لپاره ډېرې منډې تړلې والي زما د بچي دپاره. او نو بس زه به نور څه ووایم ځکه چې الله دې صبر درکړي. مینوالو دا کوم ملګري چې د دوبۍ نه کوم امداد را لېږلی دی تقریبا 46,250 روپۍ دي او دا زه دې مشر له ورکومه. بلکل دا تاسو د هغه طرف نه چې دی نو خدای دې خوشحاله کړي، خدای دې دا په هغې تنګ ځای کې په کار کړي. ځکه چې زما د بچي دپاره یې غټه قرباني وکړه، د دې نه یې مخکې هم کړله اوس یې بیا هم وکړله. الله دې کامیاب کړي او خدای دې له ډېرې ورکړي. خدای دې دا قدمونه په آخر کې په کار کړي. زه به نور څه ووایم. هغه ګرځېدلی دی ډېر ګرځېدلی ما چم هلته دیرو په دیرو ګرځېدلی تاسو له چانده راټوله کړلی وایي چې نوره به هم کومه نوره به هم کوم انشاءالله. هغه ما ته وایي چې دې قرضونه ته خلاصې زما هم دقه کور دی خو نه زه به ستا دپاره غټه قرباني کوم ګرځم به د دې قرضونه ته خلاصې. ستا په بچي څومره قرضه ده دا به خدای خلاصې، زه به یې خلاصوم. الله دې 70 روپۍ شماره بیا ما ته ووایه. ښه حاجي مینوالو کتونکو دا تاسو وکتو دا د دوبۍ نه یو ملګري چې دی نو امداد را لېږلی و د مشر له تقریبا 46,250 روپۍ وي. بلا شی دي، ډېر شی دي چې څوک 10 روپۍ د چا وس کېږي، د چا 15 کېږي. د خپلو پښتنو سره څوک ولاړي، د خپلو وروڼو سره څوک ولاړي. دا غټه خبره ده، دا لویه خبره ده. دا زمونږ یو ورور چې نوم یې زه نه اخلم ډېر په موږ ګران او ډېر زمونږ مشر ډېر قدرمند او د په دې غریبانو خلکو هغه ډېر زیات خفه کېږي. هغه وخت په وخت زموږ سره رابطه کې اوسېږي او چې دی نو دا کوم پیسې هلته چانده وکړه په بهر ملک کې دیرو په دیرو ګرځېده او چا ورله پکې ډېرې ورکړلې، چا ورله لږې ورکړلې. دا اوس مناسب خپل امداد یې وکړو. نو ټولو مینوالو ته زما دا درخواست دی چې په 10 او په 20 باندې ستاسو هېڅ نه کېږي. د یو غریب سړي پې ډېر زیات کار کېږي. نو بلکل د خپلو پښتنو وروڼو سره د هر مسلمان ورور سره تاسو اوږه په اوږه ودرېږئ. تاسو ته به ژوند کې به سکون راځي. خپل کور به سجاد علي له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.